د رمضان المبارک نه مخکې د یتیمانانو ډېر خیال وساتئ ښه. ستا په چم ګاونډ کې باجي صاحب داسې یتیمانان دي چې د هغوی به د روژه ماتې خوراک نه وي، د پشمني به یې خوراک نه وي، او ته دلته څه کې ځان له پکوړې راوړې، ځان له ټول سامانونه راوړې او مخې ته کېدې او په ډکه خېټه ورته بیا لګیا شي او په پشمني کې هغه خوري. ستا یتیم بچې ستا په ګاونډ کې یتیم دی، ستا په ګاونډ کې یو کونډه ده او تاسو د هغې خیال نه ساتئ، نو الله جل شانهو به ستاسو نه د دغې یتیمانانو په باره کې هم تپوس کوي. ښه څه به کوي؟ تپوس به کوي ستا نه لازمي. نو زه تاسو ته عرض کوم، منت درته کوم، سوال درته کوم چې د یتیمانانو ډېر خیال وساتئ. او بعضې ماشومان خو ګورئ نه پوهېږي ډېر واړئ، کله چې د اختر شپه که نه نو دغه ماشوم خپلې مور ته جاړې وی ای زما مورې زه به سبا کمې کپړې اچوم، تا ماله کپړې اغوستې دي. څومره د درد خبره ده. په دغه ټایم کې به په دغې مور کومه سخته تېرېږي، کم تکلیفونه به پرې تېرېږي، او ته ځان له 3 جوړې او 4 جوړې چې کوم دی هغه اختر له جوړې کړي. او بعضې زنانه خو داسې دغه کونډو کره د سارې لاړې شي وایي دا کپړې ما سره خوند کوي، وګوره دا مې په 3000 اغوستې او دا مې په 4000 اغوستې. شلق دې ستا په دې 3 او 4000 جوړو باندې کومه چې تا په 4000 او په 3000 اغوستې په دغې د شلق را پرېوځي چې تا د دغې کونډې خیال ونه ساتو. الله جل شانهو به ستا نه د دغې په باره کې هم تپوس کوي. نو د ټولو خیال وساتئ ښه چې د هر چا په کلو کې، په علاقو کې، په محلو کې داسې یتیمانان بچي چې د هغوی د رزق درک نه لګي، د هغوی د کپړو درک نه لګي. دا مبارکه میاشت دی، دومره بهترینه میاشت ده. الله جل شانهو یو په لس باندې ورکوي خلکو دی چې څومره درنه کېږي نو د غریبانانو سره مرسته وکوئ، د هغوی سره امداد وکوئ. په دې ناستو کې ډېر کسان به داسې وي ډېر صله رحم والا به یې، په زړه کې به ډېره صله رحمي وي. نو کم از کم دغه پیسې، دغه مال، دغه جیداد، دغه دولت دا ستا په کوم ځای کې په کار راځي؟ دا ستا په دنیا کې په کار نه راځي، په آخرت کې به دې راځي. آخرت له تیاری په کار دی. دنیا پانی ده، دنیا ختمه ده، دنیا ذلیله ده، رسوا ده، طبعي ده. تاسو وګورئ معاشره څنګه ده. نو کم از کم تاسو دغه پیسې دغه یتیمانانو جیب ته واچوئ، د دغه کونډو کورونو ته یې ولېږئ. یقینا درته یم چې په دنیا کې به هم ستا خوشحالۍ، په آخرت کې به هم الله کامیابي درکوي، سکون به وي درته. ټول عمر کې به الله په تا باندې بیا غریبي رانولي چې کله ته د یو غریب سره مرسته وکړې، دا غریب درد ته په خپل زړه کې واچې او هغه سره امداد وکړي، هغه سره مرسته وکړي. نو دا مبارکه میاشت د دې نه فایده والی، د الله احکام، د پیغمبر طریقې او صدقې وکړئ. ډېره مبارکه میاشت ده او ضروري نه ده چې ته د کروڑاو روپۍ صدقه کړې. ښه نبی علیه صلات والسلام فرمایي احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. نبی علیه صلات والسلام فرمایي وی الله جل شانهو ته هغه اعمال ډېر خوښ دي په کمې باندې چې همیشګري وي. وان قل اگر که لږ وي ښه نو کروڑاو خیر دی چاله مه ورکوه، 10 روپۍ ورکه، خو د الله د رضا دپاره یې ورکه. الله جل شانهو به تاله د دوی بدلې په دنیا کې هم درکړي او په آخرت کې به هم درته درکړي. نو کم از کم تاسو د یتیمانانو خیال وساتئ ښه، د غریبانانو، د مسکینانو، د فقیرانو د دوی خیال په دې رمضان المبارک کې ډېر وساتئ. دا څه خبرې چې مې وکړې الله دې پې عمل کول اسان کړي.